جن پیغمبر صلی الله علیه وسلم انبیاء کې اول الانبیاء دي، ټول نه نبوت ورته ملو شوی، او آخر الانبیاء دي چې ټول نه اخیره بیا راغلي دي. نبوت ورته ټول نه مخکې ملو شوی ځکه اول الانبیاء، اور نبوت ور باندې ختم دي ځکه آخر الانبیاء. جسد مبارک په اعتبار سره اخر کې راغلي دي، اور عالم ارواح کې ورته ټول نه نبوت ملو شوی دي. نه لہذا اول الانبیاء آخر الانبیاء پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي. نه که څوک د نه تاسو کې پریشان کیږي ونه ورته اول الانبیاء په دې اعتبار سره دي چې ټول انبیاء کرامو کې ټول نه نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملاو دي عالم ارواح کې، اور آخر الانبیاء په دې اعتبار سره چې جسد مبارک په اعتبار سره دنیا ته ټول نه اخر کې راغلي دي. نه اول الانبیاء آخر الانبیاء دواړه دي. او بل روایت کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو انا قائد المرسلین، زه د ټول انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام قائد یم، ولا فخر، خودی باندې فخر نکوم. انا خاتم النبیین ولا فخر، زه خاتم النبیین خودی باندې فخر نکوم. دې کې نه خپل نبوت ختم نبوت اعلان کړی دی چې ما نه پس په نبوت چاته نه ملوي. اور یو بل حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو انا والساعه كهاتين، زه اور اخرت دسی و د ګوتو سره اشاره وکړه دسی. بعض روایتونو کې د ګوتې خپله کې ټچ انا والساعه كهاتين، زه اور اخرت په مونږه دسی و. علما لیکي چې دا د ختم نبوت دلیل دی. دا مطلب چې ما نه پس اخرت تی اخرت خو راتلی شي خو نبوت چاته نشي ملوي دی. اور که کم سړی وي چې زه نبي یم نه دا به دروغ وي، دا به دجال وي، کذاب به وي. په دې خبره باندې پوه شوي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت پسې د آخرت متصل دی. دې منځ کې چې کم سړی د نبوت دوا کوي هغه به دجال وي، کذاب به وي، کافر به وي، هم مسلمان نشي کېدلی. او که موږ لږ پښتو کې تعبیر وکړو نو دا معنا به شي چې آخرت خو راتلی شي خو نبي نشي راتلی. انا والساعه كهاتين، زه اور آخرت داسې و دغه رنګ ګوتو سره اشاره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا هم د ختم نبوت دلیل دی. او بل یو روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فضلت علی الانبیاء بست، الله پاک شپږو خبرو وجنه ماته په نورو انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام باندې فضیلت راکړی دی. دا شپږ فضیلتونه ماته حاصل دي، مانه علاوه بل چاته نه دي ملو شوي. پہلا نمبر باندې اعطیت جوامع الکلم، ما ته الله رب العزت جوامع الکلم راکړی. څه مطلب چې زه لږ لږ الفاظ وایم خو هغې کې ډېره دنیا پراته ده. لکه الدین النصیحه، دا دوه ټکي دي، الدین النصیحه. او چې دې باندې د محدثینو تشریحات وګورئ حیران به ورته پاتې شي چې کمې کمې خبرې لیکلي دي. ټول حقوق الله حقوق العباد صرف دوه ټکو کې راغونډ کړي دي، الدین النصیحه. اور حقوق الله اور حقوق العباد دا د جنت لار ده چې کم سړی پوره پوره ادا کړي. په دوه جملو کې ټوله خبره ختمه کړه. نه ځکه اعطیتو جوامع الکلم، ما ته جوامع الکلم راکړی دی. دویمې څه وفرمیلو نصرت بالرعب، زما مدد کړی شوی دی په رعب سره. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بل روایت کې راغلي چې زه کم ځای کې یم په یو میاشتې مسافت باندې په کافرانو باندې زما رعب غورځېږي. او هغه تاسو غزوه احد کې وکتلو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله چې مشرکین دوباره حمله کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وویل چې ځانونه تیار کړي. اور هغه صحابه کرام چې کم احد کې ما سره وو چې کافرانو ته پته ولګېده چې صحابه کرام زخمیان دي، بیا موږ سره جنګېږي، روب ورباندې راغلو، مال ته نه واپس شو. نه دویم فضیلت ورته دا حاصل دی چې نصرت بالرعب، ما ته نصرت زما کړی شوی دی په روب سره، یعنی کافرانو باندې زما روب دی. او درېمې څه وفرمیلو احلت لی الغنائم، ما ته مال غنیمت حلال کړی شوی دی. ما نه مخکې چې کوم انبیا کرام علیهم الصلاۃ والسلام جهاد کړی هغو دپاره مال غنیمت نه فایده اوچتول جایز نه و، خو ما دپاره مال غنیمت حلال کړی شوی دی. زما امت په هغې نه فایده اوچتي او زه هم. دی درېم فضیلت دی. اور څلورم فضیلت وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا، دا ټول ځمکه ما دپاره الله رب عزت مسجد اور پاکوالی ګرځولی دی. څه معنا چې کم ځای کې ته تیمم کول غواړې تیمم کولی شي. دې نه مخکې نور انبیا کرام علیهم الصلاۃ والسلام ته د تیمم اجازت نه و. اور مسجدا ټوله دنیا ما دپاره مسجد ګرځولی. کم ځای کې چې ته مونځ کوې مونځ کول جایز دي. مخکې انبیا کرام علیهم الصلاۃ والسلام دپاره عبادتخانې جوړې وې چې دې کې په عبادت کې دې نه بار د عبادت اجازت نشته. او موږ ته کم ځای کې پټي کې کوي، بازار کې کوي، چوک کې کوي، گلی کې کوي، مسجد کې کوي، مدرسه کې کوي، کم ځای کې کوي، جاز کې ولې نه کوي، بیا ټیک دی. زما په دې خبره باندې پوه شوئ. پنځم فضیلت ارسلتو
الی الناس کافه زید ټولې دنیا انسانیت د پر الله رب العزت بطور پیغمبر را لیږلی ام پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانې نه ونیسه تر اخیره انسان چې کم پیدا کېږي ټول دپاره زه پیغمبر یم هغې دپاره نبوت ما ته میلاو شوی دی او شپږم فضیلت وختم بی النبیون دا ټولو په انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام د نبوت سلسله په ما باندې بس کړي شوي ده دا هم د ختم نبوت دلیل دی داسې ډېر روایتونه دي ډېر زیات هغه زه دومره ټایم کې نشم بیانولی خو چې کم هغه مشهور روایتونو کم عام آسان فهم هغه تاسو مخې ته ما کېښودلو نه ختم نبوت د بنیادي عقیده ده دې کې شک کول هم کفر دی او د تبلیغ والملګري ډېر ښه تعبیر کوي چې د ختم نبوت په توفیل باندې دا کار اوس موږ ته حواله کړی شوی دی ځکه که څوک در باندې دا اعتراض وکړي چې الله رب عزت انبیا نه رلیږي دا خو ظلم دی العیاذ بالله ته به ورته جواب کې دا وایي چې العلماء ورثة الانبیاء دا علماء کرام دا د انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام ورثه دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ورثه دي کم کار پیغمبر کړی دی هغه د علما هم کوي او که عالم دي کې کوتهي کوي الله به ونه تپوس کوي او دویم یو په دې اعتراض باندې ځان پوهېږي اکثر د بریلیان کوي په د تبلیغي جماعت باندې هغه وایي چې دا مسایل بینول دا د علماو کار دی تقریر کول دا د علماو کار دی د عوام پکې څه کار دی تبلیغ کوي څلور میاشتې لګوي کال لګوي هغې ته ما پر اشاره کېږي آسان جواب یې هغه نه پوهېږي ته خو پوهېږي که نه یو دی مسایل یو دی فضایل مسایل اور فضایل دا دواړه بینول د علماو کار دی خو که عوام صرف فضایل بیني نه هغې ته اجازت شته اوس که یو ملګری راپاسېد هغه دا ویلي چې کم سړی څلوېښت ورځې تکبیر اولا سره موضوع کې هغه ته دوه پرمانې ملیږي یو به جهنمي نه وي بل به منافق نه وي نه دا خو عام فضیلت خبره دا حدیث خو که عالم یې بیني ټیک ته او که عام سړی بیني ټیک ته البته مسایلو بینولو دې ته اجازت نشته دی کیدای شي دا مسلې کې غلط شي عوام ګمراه نه شي نو دوی ته چې کوم کتاب ورکړی شي هغې نوم هم فضایل اعمال دی فضایل اعمال دا مطلب چې دا به صرف د اعمالو فضایل بیني که مسله راځي دا به د علماو نه تپوس کي که هغه د اودس مسله وي که مونځ مسله وي که د ذکر مسله وي او که د قرآن مسله وي او که د توحید مسله وه او که د څه مسله وه د بدعت و شرک و څو علماو نه تپوس کي چې دا کار ټیک دی او که ټیک نه دی او چې کوم بالکل صریح دي نغې کې نه عالم نه تپوس کولو اجازه ضرورت نشته دی اوس مثال بت ته یو سړی لګیا دی سجده کوي او ته ورته چې صبر وکړه زه عالم نه تپوس کوم چې دا شرک دی او که شرک نه دی نه دا خو د دومره غټ سر درکړی په دې ته نه پوهېږي 25-30 سال اسلام کې تېر کړي ته دا پته نشته چې بت ته سجده کول شرک دی او که نه دی نه بعضې چې کوم آسان مسایل دي چې هغه ډېر ازر من الشمس دي لکه داسې دي چې هغې کې اوس لکه مثال ده یا یو سړی د ختم نبوت نه انکار کوي او ته ورته چې زه عالم نه تپوس کوم چې ختم نبوت نه انکار کفر دی او که نه دی په دې خو موږ ستړي شو چې ختم نبوت نه انکار کول کفر دی هغې کې به څه تپوس کوي د دې وجې نه دا بنیادي اساسي عقیده ده دې باندې ځان خبره او چې دې باندې الحمدلله څوک داسې د مور راوړی بچی نشته چې هغه په ختم نبوت باندې اعتراض وکړي موږ یې جواب ونه کړی شو او نو څوک داسې شته چې دې باندې رد وکړي الحمدلله خو تاسو بنیادي دا خبره هم دې پورې وکړه چې نن سوشل میډیا دور دی بس تاسو پته نه لګي چې کم پټکی ولا ګیري ولا ګوري دغه بیان واوري بیا وروسته شک وي چېرې دا خبرې ټیک کړي که نه کړي که ما ته پته نه وه که زموږ علما ټیک نه دي که دا ټیک نه دي بس ځان د یو پینډینګ یې چولي پریشانه وي دې وجې نه علما لیکي چې کم کتاب مطالعه کوي هغه اول خپل مسجد امام ته ښایي چې دا صحیح عالم لیکلی که نه ولې عالمانو کې هر قسم عالمان شته نو هغې بس هغه ضرورت نشته دی هغې بریلی شته محمدي شته او غیر مقالد شته پرویزي شته نیچري شته قدیاني شته پته نشته کمې کمې فتنې دي همدغه رنګې چې بیان واوري هغې کې به تپوس کوي چې دا علما حق علما دیوبند دی او که نه دی او که نه وي بس مې واوره څه ضرورت او داسې مسله به وي نه چې هغې باندې علما دیوبند الحمدلله بحث نه وي کړی یا خپل موقف نه وي پیش کړی یا دلیل نه وي ویلي نه بل عالم ته څه ضرورت دی د دې وجې نه دې عقایدو نه ځان خبرول پکار دي دویم الحمدلله تاسو ته پته ده د نږدې وخت کې زمونږ کم نیشنل اسمبلی د قومي اسمبلی یو بل پاس کو ترمیمی بل 2020 په نوم باندې هغې ته یې نوم ورکړی تحفظ ناموس صحابه و اهل بیت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا بل مخکې عین کې وو خو سقم پکې پروت و کمزورتیا وه چې کم سړي د صحابي ګستاخي وکړي هغې باندې ګستاخي ثابت شوی نه 3 کاله جیل و بیا د اسمبلی کې یو عالم دی مولانا عبدالاکبر چترال سره تعلق ساتي الله دې عمر کې برکت نصیب کی ډېر نر کاری کړی دی په دې هغې د دعاګانې کول پکار دي هغې بل اسمبلی کې پیش شو اور اسمبلی کې دا تپوس وکړو د سپیکر نه چې پاکستان آئین کې دا لیکلي شوي دي چې عام شهري که ګستاخي وشو هغې باندې به 15 کاله جیل وي اور چې کم سړی د صحابي ګستاخي وکړي هغه باندې 3 کاله جیل دی دا زموږ عقل نه مني یو خبره نه ټیک ده که نه
ولې د شهري نه د صحابي درجه کمه ده که څه؟ نو آیین کې دا ترمیم وکړی شو چې کم سړی د صحابي یا د اهل بیت یا مقدس شخصیاتو کې چا هم ګستاخي وکړي هغې باندې پکار دی چې 10 کاله د جیل سزا د مقرر کړي شي. الحمدلله اسمبلی پاس اور سره دا هم چې 10 लाख په جرمانه وي. نو دا الحمدلله یو ښه قدم اوچت کړی شي. اگر چې دا مونږ دا وایو چې کم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور کې یا خلفای راشدین چې کم نظام پرېښی دی هغه کې د صحابي ګستاخي دي نه سخته سزا ده. خو چې کله آیین کې یو سزا موجوده وي نو بیا تاسو دا عام خلک ته چاته وایي چې دا چرس ولې نه خرڅوي هغه چېرې هلته سزا راته ګورنمنټ راکوي. آیین شته که نه قانون شته ځکه یې نه کوي. چاته وایي چې یاره سر عام په شراب ته په د روډ باندې ولې نسکې هغه وایي چې ځکه نسکه هلته سزا راته ملېږي قانون موجود دی. موږ خو الله نه دا ظالمان نه یېرېږي خو قانون نه یېرېږي بیا یو نیم کار نه کوي. او دا چرس خرڅول خو حرام دي که الله ویلي چې دا حرام دي خو د الله د یېرې نه پرېږدی خرڅوې خو هلته قانون نه یېرېږي چې د پولیسو سره بیا ډانډو سره ټکوي نه خرڅوې. نه دی مطلب خدا شو چې قانون نه یېرېږي او د الله نه د یېره نشته. دا ظالمان ده الله نه یېرېږي خو قانون نه یېرېږي نه دا ښه قانون دی دې تایید کول پکار دي. اوس چې کم د اهل باطل دي د صحابه کرامو د اهل بیت او د صدیق او د عمر او د ذوالنورین او د علی المرتضی دشمنان دي هغه پسې دري چې نه دا نه دی پکار دی کې زموږ مذهب ته ټیس رسېږي ستا مذهب د تباہ او برباد وي. تا مذهب کم مذهب دی؟ هغه څه مذهب دی چې هغه کې کنځلې کول عبادت وي. چې کم کتابونو کې دا لیکلي شي چې صحابه او صحابه کرامو پسې کنځلې کول ثواب دی دا مذهب دی. کنځل خو تا نه بیا یهود او عیسایان ښه دي هغه وایي چې کنځل بد کار دی او ته وایي چې کنځلې کول عبادت دی نه تا نه خو بیا هغه ښه دي مذهب په اعتبار سره. دا لا پرېږده یو دهري چې د الله ذات نه منکر دی هغې ته وایي چې دا کنځلې کول بد کار دی که ښه کار دی هغه به درته وایي چې بد کار دی هغه سره مذهب نشته. او ته سره د دومره ډوزو چې ما دومره غټ مذهب دی هغه کې کنځلې کول عبادت وي دا څنګه مذهب دی؟ نو د دې وخت کې راپاسېدلي دي هغه چل دی او دغه چل دی دغه چل دی. نو که دې کې یو طرف ته دا لیکلي چې تحفظ ناموس رسالت یا ناموس صحابه نو بل طرف ته ورسره اهل بیت دي که نه ته خو اهل بیت نه علاوه نور څوک منې نه. مونږ څنګه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په ګستاخي خفه کېږو داسې اهل بیتو په ګستاخي خفه کېږو. مونږ په دواړو باندې الحمدلله ایمان دی دواړه د زمونږ د ایمان حصه ده. ته خو ادا تیتر اډه بټیر نیم منې نیم نه منې. نه چې دې کې کم خلک سوق هم پیدا کوي یا په دې باندې اعتراضات کوي دا انشاءالله ثم انشاءالله این خیال سو مال سو مجنون است دا انشاءالله دا قانون به وي دا به پاس کېږي سینټ ته به ځي انشاءالله پاس کېږي به. او که دې وایي چې مونږ روډ ته روزو نو الله په مونږ ته لاسونه خپېره کړي بیا روډ غنه ټیټ الحمدلله مونږ هم بندولی شو. که ته احتجاج کې تا نه ښه احتجاج زه کولی شم که ته مظاهره کې تا نه ښه مظاهره زه کولی شم الحمدلله. او که ته د خولې مې بقواسات کې فضول غول غوښې خورې ما ته الحمدلله تا نه زیات سپیکینګ پاور الله پاک را کړی دی. تا اواز څوک دننه ګلې کې نه اوري زما اواز ټول پاکستان الحمدلله واوري. مونږ چا نه بیا الحمدلله په دې اعتبار سره کم نه یو. او تاسو دا هم پته ده دا چې د آیین کې دومره حصه جوړه شوې دي وروسته د شهداو یو دستان موجود دی چې صرف ناموس صحابه دپاره یو جماعت 20,000 شهدا پیش کی 20,000 شل زره ځان ته څه وایي الله رب عزت مسلمانانو د اهل سنت والجماعت وینه نه ځای کې هغې نتیجه به راځي انشاءالله. اور انشاءالله مونږ الله ذات نه امید دی چې نږدې وخت کې دي نه سخت قانون په دې مې جوړېږي. مونږ خو دا وایو چې کم ګستاخ رسول سزا ده هغه د ګستاخ صحابي دپاره هغه سزا مقرر کړي شي. گستاخی رسول کی سزا سرطن سے جدا گستاخی صحابی کی سزا سرطن سے جدا وہ دیکھی بیا کنه ګورم ده. خو بهر something is better than nothing چې دومره مونږه مزل وکړو انشاءالله مخکې نور مزل مه کېږي. الله پاک به دا لارې کولوي د شهداو د کمې وینې دي انشاءالله دا به رنګ راوړي. نه تاسو ته انشاءالله مونږه د دې قانون دفاع هم کوم اور سینټ کې څومره سینټران دي هغې ته اپیل دا کوو زموږ اواز دې ته رسېږي چې تاسو په دې باندې دست سخت وکړئ. پټو سترګو باندې دا د آخرت دپاره درته ذخیره ده. او که دې دپاره مثال په طور باندې علماو مونږ ته دا ویلو چې کال دې روزې احتجاج بکو یا به مظاهره کو چې څه وي انشاءالله تاسو به ورته تیار اوسئ انشاءالله. ولې د آیین اور قانون چې کم د شریعت مطابق دي دې دفاع وکړو نور خاصې دا دی زموږ د دلدونو کې لاړ میکالې قانون پروت دی او چې کم د نور نظام دی کې د لاړ میکالې قانون دی چې کم ځای کې یو اسلامي اصول راځي هغې دفاع به کم از کم کوم که نه انشاءالله څه نه څه درجې کې نه دې دپاره به انشاءالله قانون نه ځان هم خبر کړي د دې دفاع کول هم زموږ ستاسو ذمه داري ده او چې کم خلک په دې باندې اعتراضات دي هغې جوابات به هم کوو او د دې قانون انشاءالله دفاع به هم کوو. ټیک دی که نه انشاءالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحانک اللهم وبحمدک.